مخته مسله د وین اصوابه من دم السمک، کلوخو ته یا کپړو وغیره ته چور ورسیږي د مشۍ ولا وینه د کب ولا، او من لعاب البغل او الحمار، یا د کچر او د خره ولا لاړې ورسیږي اکثر من قدر الدرهم د درهم مقدار نه زیات، اجزأت الصلاة فیه بیا په دشي تکفړې کې سړی مونځ کولی شي. څه وجه ده؟ اما دم السمک د مچھلۍ ولا چې کومه وینه ده فلانه لیس بدم علی التحقیق، چې تحقیق او ریسرچ ته وګوري کنه دا وینه نشي شمارلی، دا وینه نه ده. چې وینه نه ده فلا یکون نجسا، نه نجس بنی، ځکه چې وینه وچه شي کنه توریږي، او د مچھلۍ ولا چې کم رطوبت دی دا چې کله وچ شي کنه سترګې ته نه د توریږي نه بلکې سپینوالی پکې راځي. وعن ابي يوسف رحمه الله، امام يوسف صاحب نه دا روایت راغلی دی انه اعتبر فيه الكثير الفاحشه، هغه وایي که دشي ته ډېر مقدار ولګېږي کنه بیا ورسره مونځ نه کېږي، فاعتبره نجسا، هغه بیا د ډېر مقدار نجس شمرلی دی. واما لعاب البغل والحمار، او د خر او د کچر چې کومې لاړې دي لعاب دي وغیره خولې ولا ندی کی ولی مونږ کی چې د مقدار د درهم نه زیاتی، فلانه مشکوک فیه، په دې نجاست کې څه دی دا خبره شته چې د په اثاراتو کې آثار چې کم دي کنه تعرض پکې راغلی، هغه دی وجه نه دا مسله شش ولا یقیني نشوه، فلا یتنجس به الطاهر، لہذا پاک شدی سره نجس نشي شمارلی. مختی فإن انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر، که کپڑی بندی دستنی د سر برابر د میتیز ولا څاڅي ولګیږي وړه وړه څاڅکي څه وي بیا څه مسله ده، فذلک لیس بشیء، ته وایي چې دا څه شی نشي شمارلی. څه معنی څه شی نشي شمارلی؟ فلیس بشیء، دا شی نه دي. څنګه شی نه دي؟ مطلب یې دا ده کنه چې د دې ولا وینځل واجب نه دي، دا معنی ده. دا معنی ده چې بیخي پروا مه ساته او څه خبره نه ده، ځان ته نه ساته، همدا چې تمونځ دې ورسره کېږي خو احتیاط به پکې کوي. لأنه لا یستطاع الامتناع عنه، چې د دې نه ځان بچ کول دا مشکل دی. لا یستطاع الاحتراز عنه، یعنی لا یمکن الاحتراز عنه، دا معنی ده. مخته وایي چې والنجاسة ضربان، نجاست په دوه قسمه ده. مرئیت نجاست هغه دی چې کتلی شي، جسد لري، بدن لري، جثه لري، شکل لري، نو مرئیه وي، مبصره وي، محسوسیږي تا ته. و غیر مرئیه بل هغه ده چې کتلی نشي، بس یورې چې وجه شي یا څه شي وشي کنه بیا هغه دپاره بدن نه وي. فما کان منها مرئیا، پس کمې نجاست چې کتلی شي د وچېدو نه بعد کنه فطهارتها، د هغې نه د ځان صفه طریقه ده د بزوال عینها، چې د هغه لکم عین وي شکل و جوسی د ختم کې. لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العین، دوی چې دشي د نجاست په یو محل کې چې کله ورکوشي کنه سرایت پکې وکړي، حلت منه سرایت پکې وکړي، وروغورځېږي پکې ناوځي، محل ونیسي د عین په اعتبار سره شکل و جوسه لري کنه فتزول بزواله، لهذا د عین چې لرې کې جوسی لرې کې شکل بس ختمه شوه. الا ان یبقى من اثرها، هکه دغه اثر نه یو شی پاتې شو. څه معنی؟ چې داسې دغونه پکې پاتې شو، کپړې کې بقاع پاتې شولو، ما یشقو ازالته، چې دغه لرې کول ګران وي بس هغه بیا ما لرې کوه خیر دی. ولې چې دا لرې کوي خو بیا خرج وي کنه، لأن الحرج مدفوع، شرط کې خرج نشته. و هذا یشیر، دا خبره دی خبره طرف ته دلالت کوي کنه، تا ته خینه کوي، اشاره کوي چې حکم یې همدا ده چې بس عین الزایل کې، الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال العين، که یوري د هغه جوسه ختمه که کنه هغه نه به د وینځل هم نه دي شرط. وانزال بالغسل مره واحده، اگر چې د یو ځلې سره که به داسې وشي چې وانزال بالغسل مره واحده، که یو ځلې سره هغه لرې شي سیوري د وینځله نو بیا څنګه ده؟ بیا درې ځلې وینځلې ضروري دي که نه دي ضروري؟ وفيه کلام، په دې کې د علماو کلام شته. ځینې وایي چې شکل یې لرې شي بیا درې ورې وینځه، ځنه وایي چې نه دې ضرورت نشته. بس دا خو د هغې نجاست خبره وشوه چې مرئي وي که نه مبصر وي. مخته وایي چې وما لیس بمرئي، هغه دویم قسم چې کتلی نشي، لکه تشې متیازې شو، شراب شو،
دا چې کله وچ شي که نه دي وله جوسه بې نه شي کتلی بدن باندې. ها کپړې کې کله کله سپینه کپړه وي که نه یا چا وله متیازو کې چې د زیړوالي ډېر وي یا پکې چې شی د بدن وله کم ویټامینز وغیره میلاو شي پکې ګنده منده شیان بیا د زیړوالي میلواړې پرې ګدي خو کله کله سره پکې کتلی نه شي صافه سوترې. کله کله چې اوبه ډېرې څکي که نه بیا متاسې تکې سپینې شي د هغه ول اثرات بیا په کپړې کې نه محسوسي. کله کله زیړې وي سړی اوبه ډېر نه څکي که نه بیا د زیړوالي ډېر کې بیا پته لګي. خو دا شی نجاستو چې کتلی نه شولو په طهارت د دې صفایي څه طریقه ده چې تا ته یې ځای معلوم وي دومره ځای باندې لګېدلی دی نه ان یغسل دومره پرې ووینځلی شي که نه حتی یغلب علی ظن الغاسل یا ان یغسل هغه دې وینځي حتی یغلب علی ظن الغاسل چې د وینځونکي په ګمان کې دا خبره راغلیبه شي چې انه قد طهر بس اوس پاک شو بس ټیک ده بس پاکه شو. لأن التکرار لابد منه للاستخراج چې د راوبسلې دپاره به اوبو کې تکرار ضروري ده. یو وینځه دې سره خو دې صرف لوند کو که نه شی بیا وینځه ورسره راوځي بیا وینځه بس ورسره راووځي. ولا یقطع بزواله او د دې لرې کېدل یقین نه جوړېږي په اعتبره او دا شی د یقین نه شي کولی چې دا شاید زایل شو که نه شو زایل نه یقین چې نه حاصلېږي که نه فاعتبر غالب الظن نه غالب ظن معتبر شو پکې کما فی امر القبله لکه د قبلې ولا مسله چې سړي ته قبله مشتبه شي چې کوم طرف ته مونځ وکړم داسې لکه د پکې پته نه لګي او څوک د تپوس ولا شته نه چې کوم طرف ته د غالب ګمان شو ما طرف ته ودرېږه. هماغته وایي چې د علما حضراتو د درې ورې تقدیر لګولی دی که نه چې درې ورې د سړی ووینځي دا ولې د دې نه زیات ولې نشي کولی 15 شپږې ولې پکې نه وي یا 2 درې پکې ولې نه وي. دلته یې چې درې داسې مقدار چې دې سره عموما غالب ژوند حاصلېږي سړي ته نو ځکه د درې به ډېرو په ځای قایم کو بس همدې باندې د عمل وشي. وانما قدروا بالثلاث د درې ورې وینځلو فیصله او تقدیر ځکه شوي دی چې لأن غالب الظن یحصل عنده چې درې ورې وینځلې ټیم کې سړي د غالب ګمان حاصلېږي د پاکۍ او طهارت. نو فاقیم السبب الظاهر دا سبب ظاهر دی که نه چې دپاره طهارت دپاره نو سبب ظاهر دی دا ودرولی شو مقامه د طهارت په ځای باندې تیسیرا اسانۍ دپاره د زیل کېدلې دپاره چې خلکو ته اسانۍ شي. ویتأید ذلک بحدیث المستیقظ او د دې خبرې تایید ای حدیث رکیږي چې مستیقظ په باره کې راغلی من معنامې چې سړی راویښ شي د خپل خوب نه نه هلته څه ویلي درې ورې د لاس وینځي هغه نه بعد په برتن کې کچي اچولی شي. هماغته وایي کله چې ته کاپړه ووینځي که نه نو د کاپړې ته اوبه اچول صرف نه دی چې بس وادې چولې پې تېرې دی کې نه بیا نچوړ کوای هم ځکه چې نچوړ کولې سره نجاست ولا اجزا وځي. ثم لابد من العصر بني چوړ کول هم ضروري دي په کل مره هر ځل کې په ظاهر روایت ظاهر روایت هم ده لأنه هو المستخرج چې د نچوړ کول چې د اجزا او روبسون کې شي د سره اجزا راوځي. فصل فی الاستنجاء دي ځنه مصنف رحمت الله علیه د استنجا ولا مسائل احکام د تخای او دا خیال غواړي چې په دې کې مقصود څه دی او څومره مقدار کې سړی کاڼي استعمال کی او څومره مقدار کې که نجاست د استنجا ځای نه تجاوز وکړي بیا به وینځل ضروري او کمو شیانو سره استنجا به نه کړي دا خبرې پکې ښایي. فصل فی الاستنجاء دا فصل په بیان د استنجا استطاع په پکۍ په باره کې ده. وایي چې الاستنجاء سنت زمونږ مذهب کې استنجا سنت یعنې عام حالاتو کې لأن النبي علیه السلام واظب علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې مشوالې کړې سره د ترک کله کله پرېښي هم ده. ویجوز فیه الحجر په د استنجا کې دام چې سړی کاڼي استعمال کړي او مقام حکم شی د کاڼي په ځای کار ورکړي لکه لوټه شو وغیره یمسحه دا ځای دی وسولی حتی ینقیه دلته کې که ان شکې پټ کې بیا منصوب وي حتی ینقیه یا ینقیه چې صفای کړي لأن المقصود هو الانقاء یا ینقیه باب فعل نه دی که نه چې مقصود پکې چې د صفایي راوستل دی پاکي فیعتبر ما هو المقصود بس کم شی مقصود مغه معتبر دی ولیس فی عدد مسنون او استنجا د پرسه د خاص عدد مسنون نشته چې ته وایي بس 3 کاڼي یا 15 یا 6 پکې ضروري دي نه دا خبره پکې خاده چې 3 کاڼي استعمال کی سړی و 15 استعمال کی عدد مسنون شد امداد پکې سړی څو کې ټاک عدد کې استعمال کی. وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الثلاث چې 3 خو ضروري دي 3 نه کم سره خو نشي کولی لقوله علیه السلام دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبره نه دلیل نیسي چې ولیستنج منکم بثلاثه احجار تاسو کې څوک استنجا کوي 3 کاڼو سره وکړي ولا نه مونږ وایو چې نه هلته کې موږ سره بل حدیث ته کې دا خبر راغلی چې 3 ضروري نه دي که نه ولا نه قوله علیه السلام من استجمر کم سره چې استنجا کوي نه فلیوتر
تاک عدد کې دي کاڼي استعمال کی. فمن فعل چې د سیو کو ښه خبره ده فحسن، ومن لکه چې د سیو نه کو فلا حرج څه حرج پې نشته. وما رواه کم دلیل چې امام شفیع صاحب روایت کړی دی متروک الظاهر دي د ظاهري معنا پرېښودل شوي ده، دا نشي راخیستلی دا معنا متروکه ده پرېښودلې د خلکو. ځکه چې ته اوس ته دا واقع دی چې درې کاڼي ضروري دي که یو غټ کاڼي سړي راوستله کې درې کونجونه یې پکې درې چې درې هغه دپاره ډوډۍ وي په درو ډوډیو سره ځان صفا کړي بیا کېږي د هغه ځای نیسي. فإنه لو استنجا بحجر که یو سړي په داسې کاڼي سره استنجا وکړه له ثلاثة أحرف چې دا درې کنارې وي غټې جاز بالاجماع په اتفاق سره د هغه استنجا کېږي. مخکې چې دا خو کاڼي سره شوه که نه، وغسله بالماء به اوبو سره وینځل کاڼو نه بد افضل ده خو یا بهتره خبره ده لقوله تعالی خدای پاک د اصحاب قبا په باره کې ویلي چې د اصحاب قبا څو د قبا مسجد علاقې کې اوسېدو او په باره کې څه دي فیه رجال دلته کې داسې کسان دي یحبون ان یتطهروا غواړي چې ښه ځان صفا کړي او الله په داسې پاکۍ کوونکي او صفایي کوونکو سره محبت کوي. انزلت دا آیت نازل شوی دی فی اقوام هغه خلکو په باره کې کانو یتبعون الحجرة الماء چې هغو کاڼي پسې به د اوبه څښه کولې استعمالولې. ثم هو ادب بیا مصنف ته وایي چې د دوباره پسې اوبه استعمالول که نه د څه د ادب طریقه ده. ادب معنی دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله او کله به نه کوله. وقیله چا ویلي دی حسن بصري صاحب سنت فی زماننا زمونږ زمانې کې خدا سنت طریقه ده چې سړی د اوبه استعمال کړي ځکه چې اوس د کوم رطوبات دي که نه دا څه دي دا اوس ړنګ شوي دي. مخکې زمانې کې خو خلکو وله میتیازې څه وي دا به کلکې ځکه چې هغوی دومره پسته سالنې او ړنګ سالنې او داسې ته چربي مربي وله شیان به یې نه خوړل نو هغوی به د وضو په شان دي شوي تقاضا به وه. نن سبا داسې نه ده ځکه چې سنت یستعمل الماء اوبه دې استعمالوي الی ان یقع فی غالب ظنه چې دې په ګمان کې دا خبره راشي چې انه که طهره چې اوس صفا شو بس صفا شو. ولا یقدر بالمرات دې دپاره دې دومره ونه لګولی شي چې درې ورې اوبه په واچوي څلور ځلې د ځلې ځلې پکې نشي لګولی. ولا یقدر دا تقدیر نه دا پکې نشي لګولی بالمرات څو ځلې الا اذا کان موسوسا هکه یو سړی په وسواسي بیماري کې اخته وي فیقدر یا فیقدر بالثلاث به درې ورې دې کوي په حقه هغه دپاره. وقیله چې بالسبع اووه ځلې دې وکړي. حدیث پرې خبره بیان شوه مخکې چې د نجاست که د مخرج نه وځي بیا څه مسله ده. ولو جاوزت النجاسة مخرجها که د راوتلې ځای نه نجاست خوا دې هم ولګېدو لم یجز الا الماء بیا خو صرف په اوبو سره وینځل ضروري دي. وفي بعض النسخ ځینو کې راغلي الا المائع صرف مایع شی استعمالوي په کاڼي سره کار نه چلېږي. وهذا یحقق اختلاف الروایتین دا خبره د دوو روایتونو کې کوم اختلاف دی مغه جوتي تحقیق کوي د تطهیر العضو چې سړی اندام وینځلی شي که نه شي وینځلی بغیر الماء اوبو نه علاوه لکه چې سره سرکې سره وینځي علامه بینا مخکې مو باب الانجاز کې بیان کړی و. وهذا او دا خبره چې دا که نه څه مونږ څه ویلي دي څه مایع شي پکې استعمالول ضروري دي یا اوبو استعمالول ضروري دي کله چې نجاست د مخرج نه تیر شي د دې وجې نه دا که نه چې د مسخه څه ده یا ته د کاڼي په وسیلې سره نجاست نه لرې کېږي ښه که نه ها د استنجا په ځای کې خو استعمالول د کاڼي ضرورت دی وجې نه و که نه اوس پکې ضرورت نشته. وهذا د وینځل منځل پکې ځکه ضروري دي چې لأن المسح غیر مزیل کاڼي باندې سولول دا نه زیل کوي شیخه الا انه اکتفي به فی موضع الاستنجاء ها د کاڼي سره سولول د کفي ګرځولی شي د استنجا ځای کې فلا یتعداه لهذا دا حکم به نورو شیانو ته نه متعدي کېږي یعنې هلته کې به اوبه استعمالوي په کاڼي کار نه چلېږي. ثم يعتبر بالمقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف بیا چې کوم شی دی کې معتبر ګڼل شي مقدار مانع هغه دا یا که نه چې د استنجا ځای څه ده دې ځای نه وروسته یې څو پرې که نجاست لګېدلې که نه هلته کې بیا اوبه استعمالوي. دا د شیخینو مذهب دی لسقوط اعتبار ذلک الموضع چې د نور کوم وروسته ځای وي که نه د دې ویل اعتبار څه ده دا ساکت شوه د څه معنی یعنی که د نجاست څه غټ نجاست دا لګېدلې درهم برابر موږ پکې څه ویل چې درهم برابر شی معاف دی که دې نه زیات شو بیا نه معاف کېږي نه ځکه دې کې به وینځل هم ضروري شو. عند محمد رحمه الله امام محمد صاحب وایي چې نه د استنجا ځای چې دي درهم برابر ځای دی که نه دا به پکې شماري مع موضع الاستنجاء سره د استنجا ځای څه معنی دې خبرې مطلب دا شو که نه شیخین حضرت وایي چې کله یو سړی د هغه د استنجا وله ځای باندې نجاست خواسي وي که نه که دې نه الې نور هم دومره نجاست شو
چې د دوره مقدار وي لکه څومره مخکې لګېدل استنجا ځای باندې الف دا معنی شمرل شي دي د مقدار معنی ویلی شي. امام خمس وی چې بیله پکې نشي شمرل استنجا ځای نه اخوا استنجا ځای ولا نجاست بشمر یو دینه چې ال څړ ته لګېدلې هغه به پکې شمري دواړه چې میلاو کې د درهم نه زیات شي کنه ال وینځل ضروري دي اعتبارا بسایر الموازی د نور زینو کې هم دا خبره ده لهدا دلته کې هم دا خبره ای مخته چې ولا استنجي سړی به استنجا نه کوي بعظم پړډو کې سره د جناتو خوراک ته هم د شي ته پکې ضرر ورر می وغیرہ وغیرہ ولا بیروث هم د صفاتو مچو سره غشایو سره چې د خپل نجس نور به سپکی راولي او د جناتو کوم جانور دغه د پرم خوراک کیدل شي لئن النبي عليه السلام نهى عن ذلك پیغمبر سم د دینه منع فرمایلی ده ولو فعل کبه او کو خامخه نجزیه ولا کار کوي لحصول المقصود مقصد سره رسیدلی چې نجاست ځان نه لري کو ومعنى النهي في الروس او د نهي چې رغلی د روس کې چې تاسو غوسه مو سره ما کوي نجاسه په دې کې نجاست هم ورکی دی یو خدای شي چې نجاست دویم نمبر او په العزم وړوکی کې ولی منع کړی د کونه زاد الجن د پیریانو د جناتو خوراک دی ولا بطعام من شي ته د رزق انساني سي روټي موټي دي سره هم نه کې استنجالي انه اضاعه و اسراف تکبر و غرور نه علاوه د خوراک زیه کول دي هم د شي ته چې دي اسراف کول دي مختصي ولا بيمينه خلاص سره به استنجا نه کوي ځکه چې خلاص سره مشبو طیبات او د شیان خورو کنه غس لاس به پوزې د پاره او د استنجا غره غند شانو د پاره استعمالای همدا چې ته چپل دی رخیستو کنه د غس لاس کې راخله چرته د کې دولو همدا چې شي کې یو شی د رسپه کولو به د غس لاس سره سپه کوا لئن النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء باليمين خلاص سره استنجا کول نه پیغمبر سم منع فرمایلی ده